سبالا یو ځل بیا 11 تاریخ ته حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پیښور ښار هغه خواهشمند مریضان چې اکثر زما ویډیوز وګوري یا موږ له چې کوم بیماران راغلي وي او د هغې کوم ریکوري شوي وي د هغې ویډیوز وګوري او په خپل ځان کې دننه هغه بیمارۍ وګوري یا د دې نه علاوه په کور دننه یا په خاندان کې د مختلفو بیمارو سره مخ هغه بیمارانو ته وګوري چې ډېر یې ګرځولي وي ډېر ډاکټرز لتلي وي او هغې ته ریکوري نه وي شوي هغې ته یوه نوې لار د هومیوپاتیک یا یوه نوې لار د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال ښکاره شي د هغې نه بعد د هغې دا خواهش وي چې ډاکټر صاحب موږ تاسو له درته غواړو په کومه طریقه باندې موږ درشو نو زموږ د نمبر اخیستلو په میاشت کې صرف اور صرف 2 تاریخونه دي څنګه چې دې نه وړاندې موږ په دې باندې ویډیوز ریکارډ کړي دي یو 11 تاریخ دی او یو 26 تاریخ دی تاسو په دغه 2 تاریخونو باندې په دریو اسانو طریقو باندې زموږ د هسپتال اپوینټمنټ اخیستی شي ولې چې بغیر نمبر به موږ له بالکل نه راځي زیاتره داسې خلک شته دي چې اکثر زموږ ویډیوز وګوري د هغې نه بعد هغه ډایرکټلی زموږ هسپتال ته را روان وي بغیر نمبره چونکې موږ بغیر نمبره بیمار بالکل نه ګورو نو تاسو به خاطر نه درنوئ زموږ د هسپتال نه د نمبر د اخیستلو 2 تاریخونه دي او هغه تاریخونو کې سباله 11 تاریخ ډیر ضروری تاریخ دی تاسو ته به د روان 15 ورځو نمبرز ملاویږي په دریو اسانو طریقو باندې د ټول نه پهلنۍ اسان طریقه خدا ده چې زموږ ویب سایټ دی د هغه ویب سایټ د لارې به تاسو لاړ شئ www.hydermomenhospital.com به وزټ کوئ هغه چې کومه طریقه هلته ده هغه به فالو کوئ او د هغه طریقې مطابق به تاسو بیا زموږ د حیدر مومند هسپتال وزټ وکئ بل یو اسانه طریقه دا ده چې تاسو زموږ هسپتال کوم نمبرز دي په هغه نمبرز باندې تاسو کال ملو کوئ خو اکثر د خلکو دا ګیله وي چې ډاکټر صاحب نمبر نه ملاویږي یا نمبر بیزي راځي خو بهرحال زه بیا هم دغه 2 نمبرز تاسو ته ویل غواړم تاسو به سحر د 9 بجو نه واله تر د مازدیګر 5 بجو پورې په دغه نمبر باندې کال ملاوئ خو صرف د میاشتې په 11 او په 26 چونکې سباله 11 تاریخ دی نو سحر د 9 بجو نه واله تر د مازدیګر یا ماښام 5 بجو پورې به تاسو کال ملاوئ ځان ته به نمبر نیسئ 2 نمبرو کې یو نمبر دی 030021210805 او د دې نه علاوه یو بل نمبر دی 0333 اوه په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاولی شئ ځان ته نمبر نیولی شئ دې نه علاوه یو بل ډیر آسان طریقه ده که په پیښور ښار کې ستاسو څوک وي هغې ته زموږ چې کوم فیس دی 100 روپۍ هغه ورته تاسو ورکئ او تاسو به ډایرکټ زموږ هسپتال ته راولېږئ هغه به دلته تاسو ته نمبر والي یو کارډ به ورته ورکړي په هغې به ورته تاریخ ولیکلی شي په هغې به ورته ټایم ولیکلی شي د هغه تاریخ د هغه ټایم او د هغه ورځ مطابق به تاسو بیا راشئ خو دا یاد لرئ که ستاسو په کور کې یو بیمار دی نو یو ته یو نمبر والی که 2 دي که 3 دي که 4 دي نو ایډوانس کې نمبر والی اکثر داسې بیماران شته چې راشي نو بیا دا ګیله کې ډاکټر صاحب ما خو یو نمبر اخیستی و ځان سره مې 2-3 نور راوستي دي نو دا نه موږ په دې څه کمیږو نه چې موږ به بیمار وګورو خو ستاسو نه بعد بیا موږ بل چاته ټایم ورکړی وي بل بیمار ټایم وي نو موږ ایکسټرا ټایم یعنی مطلب چاله نشو ورکولی دا زموږ د بیمارانو خپل ټایمونه دي او په خپل ټایم باندې موږ خپل بیماران ګورو نو لہذا تاسو په دغه طریقه باندې سباله 11 تاریخ دی خپل بیمار ته نمبر والی او په دې خبره باندې هم ځان پوهې کوي چې موږ هومیوپاتیک ډاکټرز یو زموږ چې کوم علاج دی هغه بدل دی او ایلوپاتیک علاج بدل دی موږ له ټول ستړي بیماران راځي نو هغه څوک چې هغه ډېر کړېدلي وي که چېرې موږ ته ټایم راکولی شي په دې خپل ګریوان کې دا سوچ کوي چې زه پرونی بیمار نه یم دومره زر تر زره د ټیکېدو هم نه یم نو ټایم به راته راکوئ په طریقه باندې به دوایانې استعمالوئ انشاءالله الله رب ذوالجلال به صحت درکوي